الرحمن الرحیم. زه د خپل طرف نه او د خپل ادارې د طرف نه د خپل شيوخ او اساتذو د طرف نه اول د الله شکریا ادا کوم چې الله پاک موږ له د دې تعلیمي سال د مکمل کولو توفیق راکړه او ښه په امن او امان سره شو. دا د دې ملګرو تعاون دوی زموږ سره تعاون کړی ډېر په خوشګوار ماحول کې څه قسم بغیر د تلخي نه بغیر د تکرار نه بغیر د څه مشکلاتو نه الله پاک زموږ تعلیمي سال مکمل د الله شکریا ادا کوم او د دې ملګرو شکریا ادا کوم. ستاسو د ټول طلباو شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له هر عزت راکړی چې په اسلام کې چې د شاګرد دپاره د استاد چې کوم حق دی هغه تاسو پوره کړی او ادا کړی. زموږ دا محنت موږ دا کوشش کوو چې دا اداره د ډېر د مشرانو ځای دی او د مشرانو دا ځای چې دی خپل هغه مقام ته ورسېږي. په دې جدوجهد کې موږ جاري یو او د ملګرو نه تعاون به یې غواړو مشورې به یې غواړو چې دوی څنګه وي نو هغه شانتې به یې کوو انشاءالله تعالی. زه د خپل د محکمې د مشرانو شکریا ادا کوم چې دوی موږ له په دې کارونو کې توفیق او زموږ سره مدد کړی. زه یو درخواست کوم چې زموږ سره د تخصص چې کوم پروګرام دی دا پروګرام په ملاکنډ ډیویژن کې یو مخصوص پروګرام دی او د کامیاب پروګرام دی. د الله په فضل سره موږ د ډیرو اساتذو د ډیرو علماو تربیت کړی لیکن خپل دې ملګرو ته دا خبره کوم چې اوس تاسو ته زمونږ د شخصي سیکرټري خو د مفتي نوم ویلی دی لیکن تاسو مفتیان نه یې. ستاسو د افتا کورس به هله مکمل کیږي چې تاسو راتلونکی کال چې کوم مقاله تاسو ته ملاویږي هغه مقاله تاسو صحیح کامل طور سره سرته یې ورسوو او ستاسو چې کوم نگران دی هغه نگران تاسو ته د تصدیق نصیب کو او هغې نه وروستو اداري او ستاسو د استاذ حضرت مولانا مفتی محمد وهاب صاحب چې تاسو له کوم سرټیفیکیټ سند درکوي هغې نه وروستو تاسو به مفتي او د هغې نه وروستو هم تاسو ته یو کال دا نصیحت دی چې ځان نه به مسله به نه لیکئ هغه مسلې کې بیا به هم تاسو د اساتذو نه مشوره به اخلئ او مشورې نه وروسته به کار کوئ. هسې ځان ته نه مفتي لیکئ او هسې نه ځان له مسلې لیکئ ځکه چې دا افتا کول دا فتوا ورکول دا یو غټ ذمواري دی. دا د الله پاک په دین کې یو قسم مداخلت جوړېږي که ستاسو نه غلطي وشي نو د دې وجې نه تاسو به ډېر احتیاط کوئ او د الله نه یېرئ. زه تاسو ته درخواست کوم ځان ته یې کوم اول خپل اساتذه ته یې کوم خپل تاسو ټولو ته چې موږ د الله نه به یېرېږو. دا کوم افت چې راغلی اوس نن بېګا ما په تفتیش تحقیق کوو نو په هر 100 کالو په سر باندې یو وبا په دنیا راغلی ده. 1620 کې هم وبا راغلی په 1720 کې هم وبا راغلی په 1820 کې هم وبا راغلی په 1920 کې هم وبا راغلی او په 2020 کې دا وبا دی. دا د الله پاک قهر دی. په 100 کاله وروسته موږ ته تنبیه کوي د دنیا خلکو ته چې ستاسو ترقي شوی دی تاسو ترقي کړی دی لیکن زما عذابونه هم به ترقي کوي. نو د هغې دپاره بهترین طریقه هغه اسباب دي چې کوم اسباب چې دوی موږ ته ښیي په هغې باندې عمل به کوو پرهیز باندې عمل به یې کوو او د هغې نه علاوه د الله پاک نه استغفار به کوو الله پاک ته رجوع به یې کوو خپل ماشومانو ته خپل مشرانو ته خپل زنانو ته ټولو ته وینا وکړئ چې هغه الله پاک ته رجوع وکړي. زموږ زندګي چې دی یوازې د موزونو زندګي نه ده زموږ زندګي یوازې د روزي زندګي نه ده یوازې د حج نه دی یوازې د زکات نه دی بلکې د اسلام اجتماعي انفرادي ټول اعمال موږ په ځان کې راوړو او ستاسو د مرضي خلاف یو خبره ملا وکړي تاسو هغې ته بیا بد وایئ. دا اسلام نه دی. ګورئ اعتماد په ملا باندې کوئ. ملا چې تاسو ته څه وایي نو هغه به ومنئ او مولیان به هم احتیاط کوي چې تاسو ته کچه خبره به نه کوي تاسو ته کمزوره خبره به نه کوي تاسو ته بېځایه خبره به نه کوي. تاسو دواړو طرف نه یو بل باندې اعتماد جاري ساتئ او دواړو طرف نه تاسو خپل د دین دپاره محنت جاري ساتئ په ځان کې تقوا او فرزګاري راولئ او دا محنت په تاسو باندې ډېره لازمي ده. زه ستاسو ټولو شکریا ادا کوم د خپل انتظامي شکریا ادا کوم د پولیس والو شکریا ادا کوم د محکمې شکریا ادا کوم ستاسو د طلباو ستاسو د عوامو د ټولو شکریا ادا کوم چې تاسو موږ سره تعاون کړی او دا پروګرام اختصار موږ د ضرورت ته ویلې کړی. الله پاک تاسو ته اجر نصیب کړي او چې هغه کم از کم چې دی زموږ دا پروګرام چې دی الله پاک خیر او خدمت سرته ورسوي. تاسو یو خبره زما یاد ساتئ
چې کوم علما دي کوم فضلا دي کوم اساتذه دي کوم طلبا دي تاسو ټول عوامو ته ترغیب ورکړئ چې هغه الله ته رجوع وکړي تسلي ورکړئ دا د یېرې خبره نه ده یېره د الله نه کوئ او د الله نه یېرې چې په موږ کې راشي نو زموږ مرګ به هم د کامیابي تاسو ټول به د دې کوشش کوئ چې خلکو ته تسلي ورکړئ خلکو ته نصیحت کوئ د خلکو راهنمایي کوئ تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نائبان او د رسول نائب دا کار دی چې مصیبت په وخت کې خلکو ته تسلي به ورکړئ تاسو به هم دا تسلي به ورکړئ الله پاک تاسو ته اجر نصیب کړي الله تاسو ته خوشحالي نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين